عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر زوی ده تر بورې ده نو دای فرمایي وي نبی علیہ السلام یو واري خانه کعبې ته مخامخ ودرېده او ورته فرمایي چې ای خانه کعبې یقینا چې الله پاک خواته تا مقام او مرتبه سته ده خو د یو مؤمن بنده مقام او مرتبه هغه له تا نه ډېره زیاته ده وایي ای کعبې که ته چیرې درې نیم شلویاري ډنګه سې مسماره سې شهیده سې ته به بیا جوړه سې خو د مؤمن بنده زړه چې یو واري مات سي هغه بیا نه جوړېږي عزتمنو نن د تاسو موږ په خپل جان باندې سوچ وکړو چې الله پاک خپل بنده سره دوره زیاته مینه کوي او تاسو موږ چې سلوک ورسره کوو سبا اور نه اونچه بیګه اوره پورې دغه الله بنده دپاره تاسو موږ چوره راحت جوړ کړی ده او چوره مو تکلیف ورکړی ده هر سړی د په خپل جان باندې خپله سوچ وکړي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وی الله پاک فرمایي چې زه هر بنده سره له درې نیمو شلو میندو نه زیاته مینه محبت ساتم درې نیمو شلو میندو نه زیاته مینه او بیا فرمایي چې نبی علیہ السلام الخلق عیال الله فاحب الخلق الی الله من احسن الی عیاله وی مخلوق چې چوره ده که هغه انسانان دي که جنات دي که جناور دي که درندگان دي که لړمان مارونه دي د ضررناک شیان دي وی دا ټول د ما مخلوق ته او په ټول مخلوق چې محبوب ترین کس ماته هغه ده چې دی د ما مخلوق سره ښه سلوک کوي اوس عزتمنو مار لا لړم چې ده هغه به ته غروي چې شوروي که په کټ پیچلموي نه بلکې مار دا لړم ده مړې کا خو ظلم مه پکوه په اور باندې مه سوځوه ځکه چې الله پاک فرمایي وي په اور باندې سوځول چې ده دا ایما صفت ده ایما بنده به په اور باندې چوک نه سوځوي داسې جناور د علالوي په طریقې باندې ذبحه کوه ظلم مه ورسره کوه نو دغه رنګې چې کومه دی انسان سره دی چې کومه دی سړی تیرای نه کوي ظلم دی نه ورسره کوي عفو درګذر معامله دی کوي نرمي دی ورسره کوي او نو ځکه الله پاک فرمایي چې مخلوق چې چوره ده دغه ټولو د ما ټبر ده دغه سره دی سړی ښه سلوک کوي او قرآن پاک چې یو صورت ته چې په هغه چې الله پاک د خپل بنده فضیلت بیان کړی ده چې والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وی قسم می دی په انجیر بوټي باندې او په زیتون بوټي باندې او په مکې معظمې باندې او په تور سینا باندې دا څلور قسمونه یې خوړلي دي نو مفسرینو لیکلي دي چې دا تور او تین او زیتون دا ډیر قیمتي بوټي دي دا ډیر قیمتي بوټي دي او د برکت وال بوټي دي انجیر خو اسی چې کومه دی یوه میوه ده خوږه میوه ده او زیتون چې کومه دی د دې وال تیل ډیر قیمتي دي خو لیکن شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي چې دی نه زیتون وال بوټی نه ده مراد انجیر بوټی نه ده مراد بلکې دی نه هغه غرونه مراد دي چې کوم ځای دا دوه قسمه بوټي پیدا کیږي او دغه هغه غرونه دي چې دو خواته بیت المقدس پروت ته او بیت المقدس چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا سلی ده نو ځکه چې کومه دي دا دوه غرونه الله پاک مثال چې بیان کړله او بیا الله پاک قسم خوري په تور سینا باندې چې کوم د کوه تور د سینا والغر د پیغه باندې الله پاک قسم خوړلای دا چې قسم می دی په کوه تور غر باندې او په دغه غر باندې الله پاک ځکه قسم خوړلای چې دا هغه غر ده چې په کوم غر باندې الله پاک موسی علیه السلام سره خبرې کړې وې الله پاک خپل محبوب ته ملاقات ورکړای و چلرم قسم الله پاک په مکې معظمې باندې خوري مکه معظمه چې ده هغه ځای ده چې دې ته دوه فضیلتونه حاصل دي فضیلتونه خو ډېرو ته حاصل دي خو دا دوه مشهور دي یو خو په دغه دي چې الله پاک د ټولې دنیا سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدا کړی ده او دوم چې کومه ده په دغه جی باندې الله پاک قرآن پاک غوندې عظیم الشان کتاب نازل کړی ده چې الله پاک فرمایي چې تر قیامته پورې به د دې
یو آیت مثال چوک نه راری د یو صورت مثال به چوک نه راری چې دغسې صورت یا آیت پیش کی. نو دو چلورو قسمونه بعد الله پاک فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا دا انسان ما په کښلي صورت په کښلي اندازې چې پیدا کړی ده. د لاس په خپل جي، پښې په خپل جي، سترګې په خپل جي، پزه سر په خپل جي. دا کچېرې الټه پلټه وی چوره بد به ښکارېدل. نو عزتمنو د بنده الله پاک باندې چوره زیات ګران ده، چوره زیاته مینه ورسره کوي. او تاسو موږ د په خپلو جانو باندې سوچ وکړو چې تاسو موږ چوره زیاته مینه ورسره کوو، چې قسم سلوک او رویه ورسره ساتو. چوره په دا ګردیر وجې چې تکلیف ورکوو او چوره چې کومه دي اسانتیا ورته جوړوو. نو په کار دا ده چې چور سړی نه کېدلی سي بل مخلوق ته د خیر غواړي، تکلیف ته نه ورکوي، هغه که په لاس سره یي، که په زبان سره یي، که په نورو اعمالو په نورو افعالو سره یي. اوس عزتمنو شپې په ټیم باندې چې دا کومې بکسې غږیږي، اوراګانې شوري دي نن سبا، نو بکسه ماخوستن جمع بعد شوري سي، لا مشام لا ماخوستن نه شوري سي 11-12 بجو پورې لګیایي. دوره په چیګ اواز باندې لګیایي چې په کورو چې څوک سترګه نسي پټولای. په دغو کورو چې ډیر زڼکي دي چې هغه به کالجانو والی، یونیورسټیو وال به یي، د سکولانو وال به یي، هغه به شپې 11-12 بجو پورې سبقان وایي. سبا به یې پرچې ته امتحانو ته به تیاری کوي. په دغو کورو چې به بیمارانی ګردې روز بیا په تکلیف باندې تیره کړي، اوس په سترګه پټوي. لا به چې کومه دی الله پاک دو ته چنه چې سکون آرام ورکړی، اوس په سکون یا آرام کوي، هغه تا په بکسو سره ورک که. بیا د اکثر کسان چې کومه دي هغه خو ملازمتونه به کوي، مزدوریګانې به یې کړي، نوره کاروبارونه تجارتونه بیا کړي. اوس په دو شپې کور ته راشي چې سترګه به پټو، سبا ور به بیا وخته وځو، نو هغه خوب تا چې کومه دي حرام که، ور خراب دی که. نو ته په خپله سوچ وکړه چې دا تا ګټه وکړه که نقصان دی وکړه. بیا عزتمنو بکسو غږول